हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, और गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इज़्ज़तमंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर खपल बरकत वाला किताब की पकम च जमा उस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ईमान दे पदे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई वज़ालिकल किताब ला रैब फीह, दादा सी किताब दे च पदे के शक व शुबह दा किताब पर हर अदा सरे, पर हर तरफ सरे, पर हर इल्म सरा دا से बराबर किताब दे چې د دې د ټکر د دې د مقابله د دې د برابرې بل کتاب داسې نشي. بیا دا کتاب تیر جمعه به مون خبره کړې مو سم مختصره دا د هغه ذات د طرفه دی د الله چې واحد لا شریک دی او په دې خبره کې شک شوبه نشته چې دا خالص د الله د طرفه دا کلام ذالک الکتاب لا ریب فیه. بیا مخکې من خبره کړې وه الله وایي که بیا هم تاسو شک کې نو بس دکه شان یو کتاب راوړئ، یو صورت راوړئ، لس آیات راوړئ، نشئ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. بیا خبره داسې ده خلک وایي هلکه شک پکې نشته او دومره خلک کافران دي، شک پکې نشته د هغوی په ذهن کې شک. دا کلام دون عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې غوره انسان هغه دی چې دا قرآن پاک زده کړي، دا قرآن پاک یاد کړي، د دې تعلیم وکړي او دا وړاندې ورسوي، وړاندې اوس بل چا ته ښایي. یعنې د دې زده کوونکي طالب علم دا عزتمند دی او د دې وړاندې رسونکي یعنې عالم د دې دا عزتمند او غوره دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بیا د بل حدیث په رو سره د دې باندې عمل کوونکي هغه بهتر دی. بیا د دې سره محبت کوونکي او د دې خدمت کوونکي هغه بهتر دی. ولا تکن حامسا پنځم مه جوړې ګډې هلاک بشي. اوس دا کلام دا په هر پایه باندې اوچت قرآن کې الله رب العزت فرمایي وی دا متقیان دا خدای نه سوال کوي چې خدایا زمون دا اولاد زمون د پاره د سترګو یخوان وګرځوا او دا متقی دا ینده دعا ده. امام حسن بصری رحمه الله فرمایي چې بابا دا بهترین دا غورا دا کوم خلک دي چې دا سترګو یخوانې ګرځي د انسان مور د ټول عمر بچي سره ستړی وکړي، کړه وکړي، محنت وکړي، اوس هر بچي د سترګو یخوانې نه ګرځي. الله وایي چې دا بعضې یخوانې ګرځي او متقیان د هغې سوال کوي. دغه شان پلار چې دی هغه حرام او حلال نه ګوري، جائز و ناجائز نه ګوري او سخت او راحت ته نه ګوري، خو د دې بچي لپاره محنت کوي او مسلسل کوي. او بیا د هر بچي د ده لپاره سترګو یخوانې نه ګرځي نو دا کم ګرځي. امام حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي ته کور ته راغلې او ستا بچی لګیا ده، ستا لور لګیا ده او مانځه ته ولاړه ده او په مانځه کې د قرآن تلاوت شروع کړی دی، الف لام میم ذالک الکتاب یې شروع کړی دی، حامیم یې شروع کړی دی، الف لام میم یې شروع کړی دی، تبارک الذی یې شروع کړی ده، سوره یاسین مزمل یې شروع کړی دی.
طه شروع کړی دا. نو امام حسن بصری رحمه الله فرمایي وی د سترګو یخوالی چې کوم دی، کم اولاد چې الله غوره ګرځولي د دې مور او پلار دپاره، کم چې د ده دپاره د سترګو یخوالی ګرځي نو هغه دک لور ده. بیا وایي ته کور ته راغلې، ستا بچې قرآن ته ناست دی، د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، نو دا بچې د سترګو یخوالی دی او د دې نه علاوه د سترګو یخوالی نشته. دا زه نه وایم، دا امام حسن بصري رحمه الله. نو بابا د سترګو یخوالی کله کوي، نو هغه هم د قرآن سره په وابستګۍ کې. بیا ماله نوی دا قرآن ډېر اوچت کلام دی، د دې د مقابل دا نشته بل کلام. هغه مشهوره مقوله ده چې کلام په کلامونو کې سردار وي، کلام په کلامونو کې څنګه چې سړی په سړو کې سردار وي، نو د بادشاه کلام چې دی هغه هم د عامو کلامونو د هغې بادشاه وي. دا بادشاه خبره عامه خبره نه وي، تماسته خبره ده، د قانون حصه نه ګرځي که زه څه ویم که ته ویې کولی. خو چې ما ورته د خلکو کمې معنی او امپیې لېږلې هغه چې هلته په سینټ کې خبره کوي، په قومي اسمبلۍ کې د قانون حصه ګرځي بابا. نو دا د عام انسان کلام نه دی، دا د الله کلام دی، دا د کلامونو سردار دی بابا. او په مخ د ځمکه تقریبا څه د پاسه 2000 نه زیاتې ژبې چلي. په دې کې په یوه ژبه کې د قرآن نه مخکې 100 څه د پاسه 14 وغیره دا چې دی نو دا کتابونه څه د صحیفو په شکل کې، څه په کتابي رنګ کې، دا درې دا په مختلف شکلونو کې دا کتابونه راغلي دي، خو یو په اصلي شکل کې موجود نشته. حتی چې ته د هغه کتاب متعلق د هغه قام نه تپوس وکړې، د ټولو نه دې ټیم کې په دنیا کې هغه مالدارترین ریاستونه دا د عیسایانو دي، او انجیل په غټه پیمانه باندې چاپ کوي. دا انجیل یوحنا دی، دا لوقا دی، دا پلانکي دی او برناباس وایي. هغې په خپله سرکاري خرچه بهترین چاپې کوي، پښتو کې هم درله ترجمه درکوي، اردو کې هم درکوي، د دنیا په کومه ژبه کې چې ترجمه غواړي تا ته میلاویږي، خو اصل کتاب نشته. دکه شان د یهودیانو تر شا په ظاهري طور باندې صرف یو ریاست ولاړ و، مضبوط په مذهبي بنیاد باندې ولاړ د اسرائیل. هغې د کتاب خپل نشر و اشاعت کوي او په مضبوطه پیمانه کوي، خو بیا هم ته ورله چیلنج ورکړه، په میدان ورته ودرېږه چې بابا ماله خپل کتاب ترجمه مه راکوه، اصل کتاب چې د خدای د طرفه څنګه نازل شوی دی هغه راته راکوي. نشته کتاب. زمونږ د دې سیمې یو لوی عالم تاسو به لیدلي وي، اکثر مشرانو چا به نوم اورېدلي، مظلوم شهید شیخ حسن جان شهید رحمه الله تعالی رحمتا واسعه. هغه وایي زه په مدینه یونیورسټۍ کې وم، نو زمونږ استاد و د فرانس، وایي پروفیسر وایي هغه راته وایي چې په لندن کې مې یو پیره تقریر کوم، نو عیسایانو ته وایي چې خانه کتاب در سره نشته، خپل هسې ګپ شپ مه لګوئ، آسماني کتاب در سره نشته. وایي ما ورته وایي که چېرته آسماني کتاب په چا نازلېږي نو په یو بنده نازلېږي او هغې کې د هغه د مرګ تذکره وي، داسې عقل کار کوي که نه، دا څه کوي؟ په عیسی علیه السلام کتابونه نازل شوي، تاسو لیدلي نه دي؟ وګورئ، ما اول خپل مذهب ګورئ نو بیا مو وګورئ. من سره دا ما سره بایبل او انجیل او زبور دا ټول ما سره پراته دي. نو تاسو چې وګورئ په انجیل کې وایي دا پکې شته مریم بیبي را اول د مریم بیبي پکې نسب دی. خان مریم بیبي چې دی دا چا وه، د چا بیبي وه، عیسی علیه السلام د چا زوی و، نو دا د مریم بیبي زوی و، د پلار نوم یې یوسف نجار. وخت یې وویل هغه خو بغیر الله کلیعام وایي چې ما بغیر د پلاره پیدا کړې ده. مثل عیسی که مثل آدم. نو خیر حالت یوسف هغه واده هم شوی، یوسف نجار پکې د کوم ځای نه نکم راغلی. و یوسف نجار چې دی واده خو نه شو، خو خبره شوې، یعنې د پښتنو په اصطلاح کې
کویدل شوی وه. نو عام چې د پښتو د معاشرې عزتمن سړی وي قدرمن سړی وي د هغه ته دا ووایه چې نکاح دې نه وی شوی او اولاد دې شوي هغې در سره مني هغې ته دلته په معاشره کې موږ کوم بچی وایو. نو بیا د پیغمبر متعلق خپله چې د هغه امتیان دي دا عقیده ساتي وایي رخصتي یې نه وه شوې خو عیسی علیه السلام د هغې نه پیدا شو. نعوذ بالله من ذلک دا ذابیل وکړه. بیا دننه په کتاب سما حساب وکړو هغه لیکل مې درته وښول یو صفحه مې ما ډکه کړې ده چې دومره د دې په کتاب کې اختلافات دي دا دننه. نو اصلي شکل کې کتاب ورسره بابا موجود نشته لکه شان د یهودیان والی. بیا ته راشه بابا زمونږ قرآن پاک ته دې کې خو ځینې داسې خبرې چې په هغې علما طلبا پوهېږي چې یعنې دا داسې کلام دی چې د هغې مقابله څوک نه شي کولی په علمي میدان کې نه شي کولی هغې عوامو سره کار نشته او نه پرې عوام پوهېږي او نه موږ هغه خبرې عوامو ته کوو. خو عامې خبرې چې ستا پې ذهن کار کوي ته چې دا قرآن کولو کړي نو په سر کې بلکل لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. دا علما طلبا پې پوهېږي دا بسم دې کې دا سین میم چې دا د اسمون نه جوړ شوی نو څنګه دا په عربي قاعده کې د با پسې الف پکارو عربي قاعده کې په دې بسم الله کې با پسې الف پکارو ولې کړي نه قرآن یا ابراهیم ته سورۃ بقره راواله سورۃ بقره پورې ګوره پاوي کې چې دې مثال بتاو دا کبټ کې نه ملاوي اخواشته یا تو ګوره بسم الله الرحمن الرحیم رحمان دی نو دیمین پسی زمن پا عام معاشره کی یا انتا کم حتی علکا الف لکل پاکار انتا بکڑا زبر دی عربی قائدہ کی بیا چری پا دی رحیم کی پا دیمین کی سترگا دا حالی پاتر شوی دی پا دی کی دا ہاں کی چیدنو زیب حالی پری دی بیا دامن کی ورطا ہاں والی پا دی کی با حالی پری دی اوس کچا د مين دا سترګه پټه کړه د کشانه په ها کې د سترګې دواړه پټې کړې په دې رحمان کې الف ولیکو په بسم الله کې الف ولیکو حالانکه مو وایي صحیح دی معنی صحیح دا معنی صحیح راځي خو مونږ وایو چې په قران کې چا داسې ولیکل دا غلط دی دا غلطي ده ولې غلطي ده بابا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه چې کوم قران پاک لیکلی شوی دی کم قرآن پاک ویلې شوی دی نو په بسم الله کې الف نو در قیامت تر سبا پورې به په بسم الله کې الف نه راځي ته به نه لیکي رحمان میم پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دغه د الف نو د قیامت سبا به راشي خو ته به پکې الف نه لیکي غلطي به نو بابا د قرآن پاک الفاظ هغه شان محفوظ دي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه راوتی څنګه د الله د طرفه نازل شوی او دې میدان کې الحمدلله من یوازې شاه سواران یو هیڅوک د مقابله نشته هیڅوک نشته اگر معمولی څوک مقابله کوي چې جوړاول دا غیم څوک نشته دا اعجاز الله قرآن له ورکړي الحمدلله بیا د کشان ترجمو کې بخاله د خو دې خواته یا ځان لکې سره بیا قرآن پاک تر आवाज لا د قرآن دا یو الفاظ یو د دې معنی کې بعض وخت یو لفظ دې معنی راځي چې دا عربی کې ډېر وسی وره خو کو څوک صرف ترجمه چاپ کوي قرآن آیاتونه ورسره نه چاپ کوي نو دا په شریعت کې منع دي صرف ترجمه به خالص ترجمه چې قرآن آیات ورسره نه دا به نه چاپ کوي ها نو ما دلته د مدینې یونیورسټۍ د استاد خبره وکړه نو ما ورته وی چې هلکه دا خو عیسی علیه السلام د وفات تذکره ده پکې نو هغه ژوندي دی او وفات یې رانازلېږي وایي ما دې چې نه نه دا پکې وروستو یو څو څپې لګولي نو ما ورته چې دا پکې وروستو لګولي نو ډېر څه به پکې وروستو لګولي خیر وی بیا ما ته یو پیره پته ولګېده د فرانس سیرې نو دا به عام یورپي ممالکو کې داسې چې دی لږ یعنې فردی او تاسو بلیدلی کله په فردی پابندي او کله سو کله اسلام متعلق لږ سخت دی وی ما ته اخبارات کې یو پیره خبر راغی او خپل د فرانس چې وایي د فرانس کسان مسلمانان شوي دي خو یعنی اوس خو نن سبا خو ډېر مسلماني کې تبلیغ والا ډېر کار الحمدلله علما دي نور مختلف الله یې موږ ته توفیق راکړي
چې د دې نشو اشاعت نو ما هغه چې وکړه نو هغه یعنې موږ ورته زموږ په اصطلاح کې ورته موږ ډمان وایو یا چې دغه ډنګ ډبلي والا وغیره دي مسلمانان شي ما چې دې څنګه په فرانس کې دي مسلمانان شي وی پته مې د اخبار نه معلومه کړه زه ته لاړم وی زه ورغلم نو ما مشر سره ورته ملاقات وکړه د خپل مشر خو دې کې د ودونو د چې کوم ګوزي وی ما ورته وی چې ما اخبار کې کتلي تاسو مسلمانان شوي چې الحمدلله مسلمانان شوي نیما ورته وی چې تبلیغ والا راغلی وی چې نه ما ورته چې علماء دعوت درکړی وی چې نه نیما ورته چې څنګه مسلمانان شوي د فرانس په شان ملک او بیا ستاسو په میدان کې تاسو اسلام طرف ته راغلی وی راته وی چې موږ واسې ریډیو اتفاقي ته یو اسلامي چینل مهله راغی نو هغې کې تلاوت راغله هغه تلاوت را باندې ډېر ښه ولګېده نو موږ لګیا شو د هغې موږ هر قسمه ساز جوړولی شو د هغې ساز هم جوړو دغه کې اړو من هم ډېره خواري مو کړه د هغې ساز نه جوړېده بیا هم داسې وکړه چې کیسټ هم راوغوښتله د اسلامي قراو د یو کاري د تلاوت په هغې هم وسې وکړې نو د هغې وزن نه جوړېده او کلام داسې و چې ناشنا سره یې کوو د کلام مقابله نه وه په نورو ژبو کې موږ د هرې ژبې ساز جوړولی شو په دې موږ خواري وکړه خو یو آیات اوږد یو لنډ یو آیات یو شان یو بل شان ساز نه جوړېده نو موږ اخره کې اوس ګوره دغه میدان والا خلک وي ای په خپل فیلډ کې ماهرانو وایي موږ اخره کې د دې خپل فیلډ نه دا معلومه کړه موږ په دې نتیجه ورسېدو چې بابا دا د انسان کلام نه دی دا د الله کلام دی نو موږ ځکه کلمه چا د دعوت نه دی راکړې ځکه کلمه حساب دی قاری عبدالباسط سے تاسو با کم کسان موبایل وغیرہ دی با اوریدلی تلاوت چرته مشهور قاری دی د مصر په دې عامو په دې غټو خلکو کې د دې طرف ته چې ډېرو زیات تر تاسو وګورئ په معاشره کې چې غریب خلک ډېر قرآن زده کوي او که مالدار یا تاسو وګورئ چې د علما په غرباو کې غریبانانو کې ډېر دي او که مالداران په ټول یعنې په دې نږدې دور کې چې ته دا څیزونه واړې راوړې تاسو دې طرف ته ډېر بعضې خلک نظر نه کوي بعضې کوي زمن په دې مشرانو کې د جمالي صاحب نوم راځي تقریبا بعضې وایي چې دی حافظ قرآن د هغه نوم پکې راځي بعض چې وځي نو د شاه فیصل نوم په تاریخ په پاڼه باندې راځي چې هغه د 11 کالو په عمر کې قرآن پاک یاد کړی بیا دغه شان د الجزایر یو صدر هغه قرآن پاک حافظ و مضبوط ګیره وغیره دا نه او حافظ و مضبوط حافظ او دغه شان چې نو داسې یعنې د ګوتو په شمېر کسان دي په غټو خلکو جمال ناصر دا د مصر یو صدر او د روس سره په ښه ملګرتیا خو د دې روس دا کمال دی چې دا دوست بې وقوفه وي نو دې نقصان دی چې چا سره ملګرتیا کړ د لومبني هغه دوست والی دی هغې خراب کړی خیر نو جمال ناصر د روس هغه ټیم سره وزیر اعظم و یا صدر څه خبره هم ماته ډېره یاده نه ده خو دې دا قاري عبدالباسط صاحب چې کومه خبره کوي دې وایي چې لوی خلک راغونډو ټول یو مجلس لګېدلی او زه پکې مدعو وم ځکه زه د مصر د قراو چې دی مشر مطلب دا سرکاري قاري لکه زموږ دا چې څنګه قاري صادق علي صاحب وغیره وایي एकदम دعا وغیره وشو وایي هغه دا روس هغه مشر ته هغه وایي جمال ناصر چې وایي زمون دا دستور دی چې موږ د قرآن پاک تلاوت کوو چې یو مجلس وغیره شروع کړي نو که ستا خوښوي زموږ د کلام یاوي چې ودې څه خبره ده وایي ما ځکه تیاري سره نوم تللی زه ذهني طور دې ته تیار یم نو چې وایي زه به د قرآن تلاوت کوم د کافرانو منځ کې به یې کوم د هغوی وفد دی وایي بس بیا ما وي چې راشه نن یې ښه پخوند وکړه زړه کې مې چې ښه پخوند دی وکړه چې دین ته خوند والي دې ته معلومه شي چې دا د خدای کلام نو اتفاقی کار بس نه زه څنګه کېناستم وایي ذهن د دا صورت راغی او ما شروع واچوله چې طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى وایي په دې مې شروع واچوله او چې څومره ورپسې ځم وایي دا خوند راکړی دي او قاری عبدالباسط صاحب دا تلاوتونه که تاسو اورېدلي د عرب واسې د عام علما چې کوم دي یا قرا چې کوم دي
عبدالرحمن السدیس یا شورین وغیرہ دا چې تاسو وایي د افریقي ولالي مسلسل چونکې په قرآن پوهېږي مو ادا باندې مو ژبې هم ده نو هغې ورسره مسلسل جاړي او دیو د مصر بل د هر فن سره د هغې فن د خلکو که هر څومره بغاوت کوي چې خدایي ورسره یو اخلاص وي خپل هغه فن یې زده کړي نو هغه پوهېده په تجویدي قاعدو وغیره وی چې څومره مې دا سبق وینې خوند را پرېښودو او زه لګیا یم تلاوت کوم خو په دې منځ کې دومره ژړا مې راګرانه چې بس وړاندې مې تلاوت نه شم چې وړاندې مې بلکل مرۍ پر ځای ودرېدله نو بس زه بلې شم تلاوت مې بند کړ وی چې تلاوت مې څنګه بند کړ نو سترګې مې کولاو کړې چې ګورم نو جمال عبدالناصر جاړي وی چې ومې کته نور وزران جاړي خو د روس هغه مشر هم جاړي جمال عبدالناصر ورته وایي چې زه خو ګوجاړو زمونږ کتاب دی مذهبي کتاب دی موږ خو پرې پوهېږو چې بهی دا څه وایي دې ځای کې خو ته ولې جاړې وی هغه راته ووایي چې دا په تاسو څه اثر وکړه د دې نه زیات اثر په ما وکړه دې قرآن پوهېږم پرې نه خو اثر پکې داسې دی چې ناشنا اثر دی پکې زه خو دغه اثر په ما وشي په دې باندې هغې نه ودې جاړې نو دا عزتمند کلام دی په هره پیمانه باندې چې موږ یې زندګو ته راولو عزتمند دی ما درته ووایي د دې د مقابلې یو کلام په مخ د ځمکه نشته په دې کې په اقوام متحده کې شپږ ژبې چلېږي یو پکې عربي ده د 14 ملکونو عربي چې ده دا یعنی قومي زبان ورته ووایه سرکاري زبان ورته ووایه سرکاري زبان نو په یو میدان کې د دې قرآن عظیم الشان مقابله نه چا کړې ده نه کولی شو نه د قیامت سبا پورې نشي کولی خو فرق زمونږ دی چې موږ دا زندګي څومره د قرآن سره به جوړو الله دې توفیق راکړي نور هم پرې ډېرې خبرې ډېرې زیاتې خبرې غواړي خو قرآن دې ته ځان نږدې کول غواړي قرآن باندې ځان پویه کول غواړي قرآن په زندګۍ کې راوستل غواړي الله دې راته توفیق راکړي او چې کله موږ قرآن په زندګۍ کې راوستو نو په خدای یقین وکړه مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله فرمایي وی خلک وایي چې د اسلام حفاظت پکار دی وی د اسلام څه مجسمه نه ده چې دې له د الله او لشکر ضرورت دی دې له د فوج ضرورت دی وی ته په خپله زندګۍ کې اسلام راوړه بس ستا د اسلام حفاظت وکړه موږ په زندګۍ کې اسلام نه راوړو په زندګۍ کې اسلام قرآن نه راوړو قرآن زده کوو نه په خدای کې نه پوهیو پرې ځان قرآن دا خبرې ډېرې یو خبره درته د هغې نه اخري زمونږ استاد مشهور شخصیت دی تاسو به اورېدلي شیخ الاسلام علامه مفتی محمد زروري خان صاحب رحمه الله تعالی هغه وی چې ما یو پېره دوره تفسیر کو د هغه دوره تفسیر به چې دی لا یو چلېدله 105 ممالک وی صورت فاتحې تفسیر مې ختم کو وی عام معمول بزدان خپل ځای کې مې ډډه وواله د هغوی داسې شاته د درس قرآن د هغې حلقه به اوږده 1200 1300 کله به زیات هم شو عام معمول کې به 1200 تعداد دوره تفسیر وی هلته خپل ځای کې کېناستم وی د دفتر نه راپسې کس راغی چې صیب ستاسو رنګ دی او د امریکې نه یو پروفیسر رنګ کړی وی لاړ دفتر ته وی هغه اوس د هغې طرفه ما ته لګیا دي چې زه خو دلته پروفیسر یم او زه د علم بلاغت او وغیره د علما پرې پوهېږي د 15 شپږمې درجې دا غټ غټ کتابونه دي ما ته وایي چې دلته څوک پی ایچ ډي کوي نو عربی دلته کې د امریکا کې زه دا پړاو څوک چې په ادبو کې پی ایچ ډي کوي ادبو کې عربی ژبه کې نو زه هغې ته دا کتابونه پړاو ما ګران دي عام علما یې نشي پړاو ګران کتابونه وي ما دې چې زه دا پړاو او ما ته په فارسي او عربي مکمل عبور دی په هغې باندې ښه رسم ستا درس په اردو کې ډېر پرې نه رسم ډېر پرې نه پوهېږم خو بیا یې هم ګورم ځکه چې ستا په درس کې د عربي اشعار او د عربي تکلم زیات دي او یا ورسره د فارسي اشعار زیات دي نو زه ترې خپل نچوړ راوباسم تا په صورت فاتحه کې یو د خبره دې ده چې خیال کوه تا په صورت فاتحه کې اعتراض وکړو خو جواب دې ونه کړ
څوک راته وایي د امریکې نه یې راته رنګ وکړو پروفیسر یهودي پروفیسر یهودي راته وایي چې په صورت فاتحه کې اعتراض وکړو خو جواب دې ونه کړ ما ورته چې د دې اعتراض جواب په اومه سپاره کې را روان نو بیا به هغه وایي چې وګوره زمونږ کوم ځای کې موږ ولاړ یو موږ د یو څه بل څه د خپلو ګډ وډو کارونو نه د یو بل د اختلافاتو نه د یو بل سره د جنګ جګړو نه د یو بل سره چې د مثال په ډول ګپو شپو نه د یو بل سره په موبایلو کې لګیا ټیک ټاک ته لاندې وکړو ورته نه یې بسې شیدونو کې اوري او هغه په هلته کې ناست دی یعنې ته دا چاته ووایې د هغه ذهن یې نه مني او یو پرې تلو اردن ته لاړو اردن د اسرائیلو ترمنځ چې کوم بارډر دی موږ وایي چې هغه خیر هغې پرې نه ښودو وایي راته وایي چې دې ځای کې ایثار شي زمونږ څه کسان راځي ستاسو نه سوالات کوي وایي لږ وخت بس سټوډنټان راغلل وایي چې موږ جامع ازهر نه فارغ شوي مصر کې مدرسه ده او وایي د قرآن په سختو ځایونو کې یهودیانو زمونږ نه تپوسونه کوي د قرآن په سختو ځایونو کې راځي موږ خبره پته هم راته نشته چې قرآن وایي نو معلومه ده شعاب آبا چې دا زندگی دا د قرآن سره وابسته کول پکار دي الله دې راته توفیق راکړي الله دې موږ د قرآن سره جوړ کړي بنیادي خبره ده اول بنیاد او بنیاد دا دی چې قرآن موږ خپله زده کړو ځان پرې پوه کړو خپل بچي دې قرآن ته نږدې کړو الله به چې دی موږ ته دومره عزت راکړي چې زموږ په وخت مګمان کې دی که ستا دا اراده وي چې دا بچي دې ما پسې دعا وکړي ما دې په ښه نوم یاد کړي نو دې د قرآن په علومو